ماته بیا مې مزه وایم یو ځای به ځو مزه یو ځای به ځو به زما لور راولې ماله دوا به درته کوم نور مونږه بس بې بسه شو ایمل ولی صاحب نم اپیل دی چې تاسو مخکې هم د هغې سړو مدد کړو ما اورېدلی دي زما دا لور عمره راولئ زما مدد وکړې زما لور ډېره وړه ده نه پوهېږي بس د باندې اوس یې ته په دې راپرېښې چې څونه پیسې راوړه 15 लाख روپۍ نورې روړه 14,70,000 مې ورکړي دي وایي 15 लाख روپۍ نورې روړه بیا زه پولیس سټیشن ته لاړم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو په د لزاک روډ باندې هغه بے بس خزې سره ولاړم د چا لور چې تقریبا سکم 2 میاشتې وړاندې اغوا شوې ده دی وینا دا چې ادا کچې ډاکوانو سره ده د زنانه ناغي سوزله پیسې غشتي دي دا ماشومه بې درکه شوې څنګه ده بیا د کچې ډاکوانو ته څنګه رسېدلې ده بیا د مور تاوان کم ځای کې ورکړی دی او تر اوسه پورې دغه ماشومه چې کوم دا پیدا ولې نه شوه د سټارټ نه دې زنانه سره خبرې کوو چې دا ماشومه څوک وه بیبي دا راته ووایه دا ستا چې کومه لور روکه شوې ده د دې څه نوم و هورم سعید او دې کم کلاس کې سبق وایي 4th کې وه دا په کم تاریخ باندې او څنګه د دې ځای نه بې درکه شوې وه ته چېرته وې دا لور دې چېرته وه 28 مارچ و زه مې مشرې لور کره تللی وم زه داسې ماښام 8-9 بجې راغلم مشره لور مې بیماره وه هغې تپوس له تللی وم نو بس چې راغم دا لور مې کور کې نه وه بس ګاونډیانو ته مې وویل چې هورم څه شوه بس پلازه کې داسې چې ټول خپل کورونو کې وي دونه چاته څه پته نه او زما دا لور به وړه وه بس سودا مودا له به م بهر تله راتله پلازې نه دا بار نه چا اوچته کړې ده بوتلې ده تا ته بیا چا څه وویل چې هورم بیا کله اخري ځل چا لیدلې وه او د کور رسپسې وتې وه که نه ما ته چا سم نه دی ویلې چې آخري ځل باندې چا ولیده چا ونه لیده بس سهار کې ورپسې زه خویندو میندو کره وګرځېدم خو زما لور به چېرته م بې تپوسه هغه چېرته به م نه تله بیا په ماسخوتنې کې په سبا ماسخوتنې کې 11-11:30 بجې ما ته یو فون راځي ما ته وایي چې ستا لور مونږ سره سکر کې ده او 30 लाख روپۍ روړه او لور دې بوزه ما مې خاوند ته فون وکړو ویم راشه ویم دا خو ما ته فون شوی دی او ویم داسې خبرې کوي چې زما خاوند به ورته فون کول موبایل به اوف و بس بیا زما خاوند هم راغو زوی مې هم راغلو بس هغو بیا فون وکړو چې بیا فون وکړو نو زما خاوند ورته وی چې مونږ ډېر غریبانان خلک یو دونه ډېرې پیسې مونږ چېرته نه پیدا کړو هلته زما لور به مونږ سره رابطه کوله جړل به چې امي راشه راپسې بس ما مې خاوند ته وی چې سمې زما دا کالې دې لږ ډېر دا خرڅ که چانه قرض راواله او بس دا پیسې را جمع کا چې مونږ ځو زما خاوند ما ته وی پولیس له به لاړ شو خو ما خاوند ته وی هغو ویلو چې پولیس له به نه ځې او پولیسان څه کوي هم نه هسې به راباندې ټایم ضایع کوي او زما لور سره څه چلو نه شي بس مونږه 14,70,000 روپۍ دغو کې او مونږ روان شو کالي مې خرڅ کړو څه زما خاوند قرض راواغشتی بس مونږه سکر ته لاړو بس هغه سړی ما سره رابطه کې او سړی وی ما ورته مونږ خو سکر کې کوشو وی څوک دي در سره ویم زوی مې دی او خاوند مې دی وی دې سکر کې پرېږده او دلته نه نواب شاه ویګنې راځي تو هغې ویګن کې کښېنه او راشه نو چې زه کښېناستم نو ما ورته زه خو کښېناستم اوس په چېرته راځم وی ډرایور له فون ورکه چې ما ډرایور له فون ورکو نو بس ډرایور دی چې هر څه ووی نو بس بیا هم داسې ګنټه یوه نیمه مزل وکړو ویګن کې النور پیټرول پمپ سره ډرایور هغه کنډکټر ما ته وی چې کوشه دا ستا سټاپ دی بس زه النور پیټرول پمپ سره ولاړم داسې 5-10 منټ بعد دو په موټر سایکل راغو چې راغو نو ما ته وی چې راځه چې لور له دې بوزم کومو کسانو چې دا ته ټلیفون کو د هغې سړی راغلو وحید و مکه سړی و که نه چا چې ما ته فون وحید یې نوم و خلکو به ورته ملا وی بس زه هغه سره کېناستم کور ته لاړم کور کې سم نه و نه ښځه وه نه ماشومان و بس یو کټ په کور کې پروت و خوشک کور و
بس ما ته وې ته دلته کېنه او زه ستا لور راولم. دې کې غونډه ورځ تېره شوه، ماښامي ټایم کې بیا یو هغه وحید راغلو او یو بل سړی راغلو. بس ما ورته زما لور کم د ما چغې شروع کې. خو بای هغه ځای داسې و ویرانه وه او بس لرې لرې کورونه ور داسې څه دغونه نو ما ته زه په ما یې راکېښودل شروع کړو. اول پړه کې راله به دې مخ راکړو او بس بیا ډېر زیات تشدد یې راباندې وکړو دواړو سړو. ډېر یې ووالم، ډېر ظلم زیاتېر. پیسې خو رانه کټیم واغشتې لاړو. بس ما چغې والې، ما وې پرېږدی ما چې زه کور ته ځم. بس به دې باندې ویې والم ډېره زیاته. تشدد یې راباندې وکړو، ظلم ډېر انتهایي ظلم یې را سره وکړو چې هغه زه بیانولی نه شم چې څنګه ظلم یې په ما باندې وکړو. 8 ورځې زه هلته ګیره کړم، 8 ورځې. هغې نه پس بیا ما ته وایي 8 ورځې پس وایي راځه چې لور له دې بوځم. بس زه بیا هم خوشحاله شوم چې څه مو وشو لور له خو مې بوځي. بس که پیله خو پخه لاره وه، بیا کچه لاره وه، 2-3 ګنټې مې خو کچې کې مزل وکړو، په موټر سایکل یې بوتلو. بس هلته چې ما لور ولیده، بس لور مې هم ډېره خفه وه او بس هغه هم ډېره والې والته. بس ما ورته وی پیسې خو مې رانه واغستې، پیسې مې هم درکې چې څه م کول هغه هم وشو. ویم بس اوس مونږ پرېږدی که نه، 4 ورځې نه پرېښوستو. بیا یې زما ته لور نکاح په زبردستۍ باندې وکړه. چا سره؟ وحید سره؟ نه جی وحید سره نه، په چای چې زما لور په 8 لکه روپۍ خرڅه کړه، په 6 لکه یې زما سودا وکړه، په 8 لکه یې زما ته لور سودا وکړه. بیا یې زما ته لور نکاح زما په مخ کې وکړه، زما ته لور نکاح. مولا یې راوستی ورسې؟ نه سو نه سبق و نه سو ساین معنی واغستو. بس وی چې هغه آمنت بالله، هغه ایمان مجمل اور ایمان مفصل صرف وې او بس نکاح وشوه. هغه سړي سره شو؟ الک وسو کو؟ هغه وحید نکاح وکړه، چا چې اغوا کړیو هم دې وکړه، الک سره وکړه. علي ګوهر زویو اچا باندې ډاکوس دی باندې زما لور خرڅه کړه، هغه خپل زوی سره زما ته لور نکاح وکړه. بس 2-3 ورځې تېرې شوې. ما چې به کله لور نه لاس ونیول، ما به چغې شروع کې چې بس مونږ ځو، راځه لورې چې مونږ ځو. نو سپي کور سره به سپي ناست و، هغوی به مونږ پسې راغو. بس بیا به زه ووالم بس الله ته به مې وی الله ته یې زه خو ډېره زیاته بې بسه یم دلته. بس بیا ما ته وی ته زه نورې 15 لک روپۍ روړه، نو هغې نه پس راشه نو ستا لور به مونږ تاسو له درکو. زما په لور 4 ورځې تا د لور سره په یو کور کې تېرې کړې؟ په یو کور کې مې تېرې کړې، خو زما لور به ما سره نه پرېښوسته. تا سره چې دا دونه 4 ورځې خو تېرې کړې، لور سره دونه خبرې ونه شوې چې هغې څه قصه ونه کړه چې زه دې ځای ته څنګه راورسېدم؟ بس چې پېښور نه ووتم، ویې چې راځه چې مور له دې بوځم، ستا مور وی چې دا راوله. نو وایي امي تا ته سم ډېر فونونه کول، ستا نمبر بند و. ویم زما نمبر خو زه کله هم نه بندوم، پته نه چې چا ته ور فون ملاول. بس زما لور ورسره په زور یې بوتلې ده او که نشه یې ورکړې ده، خو هلته به سر انجکشن یې به ما ته لګېدی. هلته به زه تاسو ته خپل د خپې اوښیم اوس تاسو تړلې وم، ډېره زیاته یې زه ټوچر کړې وم. بس اوس زما لور هلته ده.